الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، الله رب العزت په مسلمانانو باندې وخت تر وخت سره داسې وختونه راولي، داسې ورځې او شپې پې راولي چې هغې کې الله تعالی د دې مسلمانانو بخښنه او مغفرت کوي. نو اوله کې د رمضان المبارک روجې وي، هغه ورځې او شپې وي چې په هغې کې الله تعالی د مسلمانانو بخښنه کوله. دویم نمبر اوس د ذوالحجې اولنۍ عشره شروع ده. نو دا هم داسې ورځې دي چې الله رب العزت په دې ورځو شپو کې د مسلمانانو بخښنه کوي او د جهنم د اور نه مسلمانان ازادوي. نو دا لسمې ذوالحجې پورې دې لسو ورځو کې، یعنې په دې اولنۍ عشره کې 15 قسمه عبادات جمع دي، او دا 15 واړه اعمال داسې دي چې د دې په وجه الله تعالی د مسلمانانو ګناهونه معاف کوي. اول نمبر خدا د فضیلت د دې لسو ورځو چې حدیث کې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا ورځې داسې دي چې دا په دې کې نیک اعمال کول الله ته دومره خوښ دي چې د نورو ورځو په نسبت باندې په دې ورځو کې نیک اعمال الله ته ډېر خوښ دي. دویم نمبر په قرآن کې الله رب عزت فرمایي والفجر ولیال عشر، دا 10 ورځو باندې الله تعالی قسم خوړلی دی چې زما دې قسم وي په دې 10 ورځو د ذوالحجې باندې. نو د دې نه عظمت او لویوالی د دې 10 ورځو معلومیږي، او وجه دا ده چې په دې کې 15 قسمه عبادات را جمع دي. اول نمبر تر د اولې ذوالحجې نه والا تر د 9مې ذوالحجې پورې دا 9 ورځو کې روجې نیول په احادیثو کې ډېر زیات خصوصیات د دې راغلی دی چې دا 9 ورځو کې نفلي روجې نیول او بیا خصوصا د عرفې د ورځې روجه نیول دا الله تعالی ته ډېر زیات خوښه ده. او د عرفې د ورځې د روجې فضیلت دا دی چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی په دې سره د هغه چا چې د عرفې روجې ونیوله نو 1 کال مخکینی او 1 کال رستنی د دې ګناهونه الله تعالی دته معاف کوي. دویم دا د عرفې په ورځ باندې الله تعالی مسلمانان د جهنم د اور نه ازادوي. دویم نمبر عبادت په دې ورځو کې تر د حج احکامات شروع کیږي، د 8مې ذوالحجې نه تر د 14مې ذوالحجې پورې. نو په دې کې دویم نمبر خصوصیت دا دی چې د حج احکامات په دې اولنۍ عشره کې شروع کیږي. دریم نمبر تکبیرات تشریق چې د 9مې عرفې د سحر نه واله تر 14مې ذوالحجې د مازدیګره پورې تقریبا دا 30 منځونه جوړیږي. دا منځونه دا تکبیرات ویل دا په هر مسلمان باندې د فرض مون نه بعد ویل دا واجب دي. نو دا عمل له د دې په وجه باندې الله تعالی مسلمانانو ګناهونه معاف کوي. نو دا پکې بیل عبادت دی. او په 10مه ذوالحجې باندې 4م نمبر عمل هغه دا دی چې قرباني کیږي. نو قرباني هم جدا یو بهترین عمل دی چې حدیث کې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څاروي باندې چاړه راښکلو سره د وینې ساس کې به لازمه کې ته نه رسېدلی چې الله تعالی به د دې قرباني کوونکو ټولو ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي. نو دا 4 قسمه عبادات په دې ورځو کې جمع دي. نو د دې د وجې نه الله تعالی دې ورځو ته خصوصیات ورکړي دي، او الله به په خپل هم قسم خوړلی دی چې زما دې قسم وي په ذوالحجې په دې اولنۍ 10 ورځو باندې. او وجه دا ده چې په دې کې دا 100 قسمه عبادات جمع دي، لهذا دا ورځې اهمې دي. او بیا پکې د عرفې ورځ را روانه ده، نو لهذا مسلمانانو ته ترغیب دی چې دا روجه ونیولی شي. نو په دې وجه باندې الله تعالی د هغې ګناهونه معاف کوي، 1 کال مخکیني او 1 کال رستني. او دویم دا چې په دغه ورځ باندې الله تعالی مسلمانان د جهنم د اور نه ازادوي. لهذا د نفلي روجو د نفلي عباداتو په دې اخیره د اولنۍ عشره کې اهتمام کول پکار دي چې نفلي روجې نفلي عبادات دا وکړی شي. نو الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دی او الله به بې انتها اجر ورکوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.